अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत हातम आसम रहमहुल्लाह په باره کې راځي چې دا یو ډیر بزرګ او متقی او ډیر لوی شخصیت تیر شوی دی او د ده په باره کې ویلی شوي دي چې دا د امت لقمان حکیم و. هغه له الله تعالی یو لوی علم او حکمت ولو الله ورکړی او یو مجاهد و. په ډیرو معرکو کې او په ډیرو جنګونو کې باقاعده هغه شرکت کړی. حضرت حاتم عاصم رحمه الله وی چې ما به کله سحر کوو وی هر سحر به شیطان ما ته دا درې خبرې کولې. په هغه دریو خبرو کې به یوه خبره دا کوله چې ما تاکل ته به نن څه خورې، ته به نن څه اغوندې او ته به نن چرته اوسېږې. دا درې خبرې به ما ته شیطان هر سحر کولې. ما به هغه ته په جواب کې ویل چې اکل الموت زه به نن مرګ څکم، زه به نن کفن اغوندم او زه به نن په قبر کې اوسېږم. نو دا روټي کپړه مکان چې ته به نن څه خورې، ته به نن څه اغوندې او ته به نن چرته اوسېږې، نو دا اصل ناره دا د شیطان ناره ده. او شیطان دا غواړي چې هر سبا هر سحر دا د انسان مخې ته دا ناره ږدي او دا غواړي او دا ورته وایي چې ته به نن څه اغوندې او ته به نن چرته اوسېږي او ته به نن څه خورې. او شیطان دام غواړي چې انسان د دین نه او د آخرت نه غافله کړي او په دې څیزونو کې مصروفه کړي. نو دا اصل د شیطان ناره ده او په دې ناره باندې باقاعده زمون په ملک کې حکومتونه شوي، په دې ناره په نوم باندې باقاعده حکومتونه حاصل شوي دي. نو دا ناره چې چا زده کړې ده نو دا اصل ناره دا د شیطان ناره ده چې دا ناره دا د شیطان نه زده کړې ده. لہذا چې کم خلک په دې ناره کې مبتلا دي چې زه به نن څه اغوندم، زه به نن څه کوم او زه به نن څه اغوندم او چرته به اوسېږم، نو دا اصل خبرې دا د شیطان خبرې دي. نو چې کوم خلکو ته دا قسمه سوچونه دا قسمه خیالات راځي نو پکار ده چې اللهم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم، چې موږ د شیطان د هر قسم وسوسو نه، د هر قسم د غلطو خیالاتو نه، د هر قسم د سازشونو نه موږ پناه غواړو. نو دا قسم الفاظ دی وایي چې اللهم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم.